بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن لهم قسما آخر من المبتدأ ليس مسندا إليه وهو صفة وقت بعد حرف النفي نحو ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو قائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان. دې عبارت کې مصنف تاسو ته د مبتدا قسم ثانی بیانوي. څه ته بیانوي؟ مبتدا قسم ثانی بیانوي. مبتدا قسم ثانی څه ویل شي؟ مصنف تعریف کړی دا هو صفة وقعت بعد حرف النفي پوه شو بشرط ان ترفع تلك صفة اسم ظاهرا. دا تعریف ده. مبتدا قسم ثانی څه مطلب ده؟ چې دا هغه صفت ده چې واقع شوي بعد د حرف نفي نه یا بعد د استفهام نه. واقع شوي بعد د حرف نفي نه یا بعد د حرف استفهام نه، خو په دې شرط چې رفع به ورکوي دغه صفت اسم ظاهر ته. څه ته به رفع ورکوي؟ اسم ظاهر ته به رفع ورکوي. پوه شئ که نه؟ دا د مبتدا قسم ثانی تعریف ده. مبتدا قسم اول تعریف ته یاد ده؟ څه دی؟ څه تعریف مو کړی وه؟ هو اسمنا هو اسمان مجرد عن العوامل اللفظية. هو اسم مجرد عن العوامل اللفظية عن العوامل اللفظية المسند إليه. ده مبتدا قسم اول هو. ٹھیک ده کنه؟ مبتدا یو قسم اول و سو قسم اول تعریف مو کړی و هو اسم مجرد عن العوامل اللفظية المسند إليه. چې هغه اسم چې هغه خلی د عوامل لفظیه نه او دا مسند الیه وي، دا مبتدا و. نو زه ته چې مبتدا یو بل قسم هم شته هلته مو تاسو ته ویلي وو ټیک ده که نه چې د دې نه مسند الیه نه څه ووتله دا مبتدا قسم ثاني هم ترې وتی و. مبتدا قسم ثاني او خبر دواړه ترې وتي وو. نو اوس په دې ځای کې مصنف د مبتدا قسم ثانی ته بیانوي. څه ته بیانوي؟ مبتدا قسم ثانی نه پیل ته یې تعریف کوي چې دا هغه صيغه صفت ده چې واقع به وي څه نه بعد د حرف نفي نه. ټیک ده که نه؟ یا او دا به په دې شرط باندې چې دا به رفع ورکوي اسم ظاهر ته. ټیک ده؟ خو اسم ظاهر عام ده. بیا که دا حقیقتا اسم ظاهر وي او که حکمن اسم ظاهر وي، که حقیقتا اسم ظاهر وي او که حکمن اسم ظاهر وي. ٹھیک ده که نه؟ حقیقتا اسم ظاهر مثال به څه شي؟ لکه ما قائم زیدون یا اقائمون زیدون. ٹھیک ده که نه؟ اقائمون زیدون ما پکې نشته. ښه اقائمون زیدون. نو څه وګوره صيغه صفت بعد د حرف نفي نه راغلی ده او په دې بل مثال کې اقائمون کې بعد د حرف استفهام نه راغلی ده. ٹھیک ده که نه؟ ما قائمون کې ما حرف نفي نه بعد راغلی، اقائمون کې د حمزه استفهام نه بعد راغلی او ما بعد زید ته رفع ورکړی ده اقائمون زیدون. ٹھیک ده که نه؟ یا ما قائمون زیدون. ونه شو پی؟ پوه شو پی؟ یا خو به رفع اسم ظاهر ته به رفع ورکړي په دې شرط باندې که اسم ظاهر ته رفع نه ورکړي هغه وروسته بیا هر ته خیر ده. ټیک شوله؟ نو که دا حقیقتا اسم ظاهر وي که حکمن اسم ظاهر وي لکه راغب انت عن آلهتي حمزه استفهام نه بعد اسم فعل راغبون راغلی ده. ٹھیک ده که نه؟ اوس دې نه حقیقتا اسم ظاهر بعد خو نشته خو حکمن انت شته وی نه. انت ضمیر منفصل ده که نه؟ و ضمیر منفصل مرفوع منفصل دا په منزله دی اسم ظاهر وي. څه وي؟ په منزله دی اسم ظاهر وي حکمن. نو دې وجه نه دا به هم د مبتدا قسم ثانی وي. پوه شوې؟ یو بل لفظن یو حکمن. یو بل نو ضمیر متصل ته وتله. څه ته وتله؟ ضمیر متصل ته
وتله پوه شوې که نه نو ما قائمان الزیدان هم ته وته ما قائمان الزیدان دم ته وتله ما قائمان الزیدان هم ته وتله پوه شوې څه ته وتله ما قائمان الزیدان ویلي ځکه چې دې کې رفع د اسم ضمیر ته ورکړی هما ته څه ته هما کې چې کوم ضمیر ده که نه هغې ته یې رفع ورکړی ده پوه شوې خو دا صحیح نه ده ویلې ځکه دا مثال ویل نه سي چې موږ څه ویلي وو چې دا به اسم ظاهر طرف ورکوي خو د اسم ظاهر طرفه نه ده ورکړې ولې نه ده ورکړې ځکه چې موږ ویلي چې که فعل دا صفت هم د فعل په حکم کې وي که نه څه په حکم کې وي د فعل په حکم کې وي او فعل کې مو ویلي وو چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به مفرد درلو او دلته کې څه راغلی تثنیه راغلی ده ټیک ده که نه نو پته ولګېده چې دې کې د قائمان کې هما ضمیر ده هغې ته دې رفع ورکړې ده زیدان ته رفع نه ده ورکړې پوه شې زیدان ته رفع نه ده ورکړې او که نه هغه ته وته چې ضمیر ته رفع ورکړې وي لکه ما قائمان ضمیر متصل ته ښه ضمیر متصل ته چې رفع ورکړې وي لکه ما قائمان الزیدان پوه شوې په وجه باندې هم پوه شوئ ویلې ځکه چې صفت فعل په حکم کې وي څه په حکم کې وي فعل په او فعل کې مو ویلي وو چې ضمیر که چېرې فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه واحد وروړو څه به وروړو واحد وروړو فعل به همیشه څه وروړو که فاعل تثنیه وي او که جمع وي او که واحد وي په ټولو صورتونو کې او دې کې فعل تثنیه ده که نه او صفت هم څه راغلی ده صفت هم د فعل په حکم کې ده که نه نو که چېرې د صفت فاعل اسم ظاهر وي نو صفت به همیشه واحد وروړو څه به وروړو واحد وروړو او دې کې څه راغلی ده تثنیه راغلی ده نو دا مثال ته ووتله دا ته ما قائمان الزیدان ته ووت مبتدا کې اسم اول او مبتدا کې اسم ثانی په منځ کې درې قسمه فرق ده څو قسمه فرق ده درې قسمه فرق ده یو دا چې د مبتدا کې اسم اول زید قائم مثال ته وګورئ مثال نه به پاته ولګي مبتدا قسم اول مثال څه ده زید قائمون او د قسم ثانی مثال ده ما قائمون زیدون نو د مبتدا قسم اول او قسم ثانی کې درې قسمه فرق ده څو قسمه درې قسمه فرق ده د مبتدا قسم اول یګي عامل معنوي وي عامل څه وي معنوي او د مبتدا قسم ثانی په خپل عامل ده په خپل څه ده عامل ده ټیک شو کنه دویم نمبر فرق پکې دا ده چې مبتدا قسم اول مسند الیه ده ٹھیک ده کنه زید قائمون کې زید شي ده مسند الیه او مبتدا قسم ثانی دا مسند ده څه شي ده مسند ده دریم نمبر فرق مبتدا قسم اول معمول ده او د مبتدا قسم ثانی عامل ده پوه شئ فرقونه باندې پهله تعریف ته وګورئ عبارت ته وعلم ان لهم قسم آخر بزان پوی کا چې د دې پر یو بل قسم ده من المبتدا د مبتدا نه ليس مسند الیه چې دا مسند الیه نه ده وهو صفه دا صفت ده وقعت بعد حرف النفي چې وکشي بعد د حرف نفي نه نحو قائم زید او بعد حرف الاستفهام نحو قائم زید بشرط ان ترفع تلك الصفه اسما ظاهرا رفع ورکی دغه صفت اسم ظاهر تا رفع ورکی دغه صفت اسم ظاهر تا نهما قائم الزیدان و قائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان پوه شو په دلته کې ټول درې صورتونه جوړیږي څو صورتونه جوړیږي درې یو ما قائم زیدون و قائم زیدون ده بل ما قائمان الزیدان و قائمان الزیدان ده بل ما قائم الزیدان او یا ما قائم الزیدان ٹھیک شو کنه دا درې صورتونه پکې جوړیږي درې صورتونو ترکیب طرف سوچو کوی په دې کې دوه صورتونه جایز دي څو پکې جایز دي دوه ترکیبونه پکې جایز دي اول ترکیب دا چې ما حنفیه ده کنه او قائمون بس صيغه صفت د مبتدا شي
قائمون بس شي صيغه صفت مبتدا ٹھیک شو کنه او زید به ته خبر شي زیدون بچی شي دا خبر بشي فاعل قائم مقام دی خبر بشي فاعل قائم مقام دی خبر قائمون بس شي صيغه صفت مبتدا او زید فاعل قائم مقام دی خبر بشي مبتدا خبرونه کو جمله اسمیه یو ترکیب کې دا جایز ده یا قائمون کې هم دغه ده حمزه استفهام ده کنه او قائمون صيغه صفت قائمون صيغه صفت قائم مقام دی مبتدا او زید فاعل قائم مقام دی خبر ده یو ترکیب دی کې دوه ترکیبونو کې دا جایز ده ضمیر ابوس منتسب ضمیر به تربوس قائمون نه ویلې پر بس ده زید فاعل کړه قائم مقام دی خبر کنه نه فاعل دا هو قائم مقام دی خبر ده نو ضمیر خو ضرورت نشته کنه چې ضمیر درو خپل مبتدا کې اسم سینه دی وخت پوښي بیا مبتدا کې اسم اول جوړیږي دویم ترکیب کو پکې کنه دویم ترکیب کو ها د ما قائمون د قائمون د کې ضمیر فاعل کا قائمون سے صفت ده او ضمیر سے کب کې فاعل کا نو سے صفت اپنے فاعل سے بالکل شی جمله شول کنه دا خبر مقدم شي او زید به مبتدا مؤخر شي نو دا مبتدا کې اسم اول شول نو مبتدا د کې دوه احتمال دي په دې کې مبتدا کې اسم اول جوړول شي او مبتدا کې اسم ثانی جوړول شي ٹھیک ده او دا د کې څه پکې احتمال لږ د مبتدا کې اسم اول د مبتدا کې اسم ثانی نشي جوړدل ویلي ځکه چې ما قائمان صفت ده د کې هم ضمیر فاعل ده نو صفت اپنے فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شی جمله د خبر مقدم شي او زیدان به مبتدا مؤخر شي مبتدا خبر کو جمله اسمیه دغه رنګ ترکیب قائمان الزیدان هم ده او ما قائم الزیدان و قائم الزیدان دام د کې کیو ترکیب جایز ده صرف یک ترکیب دی ولکیږي د کې دویم احتمال نشته چې ما قائمون صيغه صفت بشي او زیدان به دا فاعل قائم مقام دی خبر شي فاعل قائم مقام دی خبر بشي نو قائمون صيغه صفت مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہوا پوش ہوئے پہ داری مبتدا کے اسم ثانی ہو